السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو د سعودي عرب د هغه خلکو لپاره ده کوم چې د سعودي عرب نه مطلب دلته اوسیږي او حج کول غواړي. نو اکثر زموږ طریقه دغه د حج کولو د مخکې نه اوس خو تقریبا د 2-3 کاله دغه د کرونا مسله وه، نو دغې وجې نه چې کوم دی نو د حج هغه ترتیب هغه شانتې نه و، خو مخکې به زموږ دغه طریقه وه چې ګوره موږ به یوه میاشت مخکې لاړو مکې مکرمې ته، اول ته به م ځان له ځای ونیو، اول ته به لکه مطلب هغه یوه میاشت به موږ هغه حج ته انتظار کوو. چې کله به حج ټیم راغی نو بیا به زموږ قسمت به وکړه که وبې نیولو که چې ته به رانه ګوتې ولګولې کار څه به زموږ ویزه به هم پکې خرابه شوه، خو که زه موږ ته به موقع میلاو شو حج به موږ وکړو. بله دویمه طریقه دا وه چې د حج نه به موږ یو څو ورځې مخکې مکې مکرمې ته تلو، نو اکثره به موږ په لار کې ونیو، نو یا به په جده کې یا به دغه ځینو کې به زموږ نه ګوتې مو لګولې، واپس به م راولېږلو، مطلب زموږ به ویزه هم خرابه شوه او موږ به حج هم ونه کړو. دویم بیا درېیمه دغه یوه طریقه وه چې اکثره به موږ لاړو، زه په څه نه څه طریقه باندې به هلته ورسېدو، نو هلته به چې کوم موږ ورسېدو زموږ مطلب دغه د هر څه سره ستاسو سره دغه سره ستا تقریبا 2000 روپۍ خرچه دا ستا کېږي. که ته یوه میاشت مخکې لاړ شي 2000-3000، چې ته یوه میاشت مخکې لاړ شي نو هملته به ته مطلب ځان له کامره نیسي، هلته به هر څه ستا د بهر نو دغه هم ستا مطلب د خرچه تقریبا 2.5-3 روپۍ کېږي. که ته د حج نه یو 2-3 ورځې مخکې ځې نو دغه هم ستا دغه 2-3 روپۍ خرچه کېږي، ځکه چې د مکې د ځې په خپله په 2017 کې د مدینې منورې نه زه په 500 ریاله باندې تللی یم، هغه هم د مکې حدودو ته نه مرنت نه کړی، د مکې نه بهر کوز کړی یم په 500 ریاله باندې، د هغه ځای نه مې بیا په 200 یا په 300 روپۍ باندې مطلب 40 کیلومتره یا 30 کیلومتره لار چې کومه وه مسجد عایشې ته چې کوم دی نو مکې مکرمې ته، نو زه هغه بیا دغه مطلب دغه ستا نه بیا هم لګي. نو لکه دا زه به دې پسې دغه وایم چې دغه کومې پیسې هم ستاسو نه لګي، هلته به تاسو په یره باندې وي، هلته ستاسو څه ځای هم نه وي، کله به مطلب نه ستاسو په مزدلفه کې ستاسو سره ځای وي، نه ستاسو سره په مینا کې ځای وي، نه په عرفات کې ځای وي، نه دلته د حرم خواته تاسو ته ځای میلاویږي نږدې. نو لکه مطلب داسې خبره دا ده چې لکه اوس چې کوم دی نو سعودي حکومت چې کوم دی نو دغه د حج دپاره اعلان کړی دی، دغه داخلي ازادي شوي دي، تاسو په تقریبا 3.5 روپۍ به دغه باندې راځي، نو 3.5 روپۍ به دغه لیګل طریقه باندې چې تاسو لاړ شئ نو یو خو به ستاسو حج هم ښه په صحیح طریقه باندې وشي، دویم هلته به تاسو دغه چې کوم ترتیب دی هر څه به د هغه در کوي، هر څه به ستاسو برابر هم وي، بل پکې د یرې ترخې څه خبره هم نشته دی. تاسو مهرباني کوئ چې اوس دغه کولاو شوي دي، زه به تاسو ته دغه لینک هم درولېږم، په دغه ځای باندې ځان له رجسټریشن کوئ، ځان له مطلب داخله کوئ، نو دغه خلکو داخله کېږي چې چا تېر 15 کاله کې حج کړی نو هغه د حج داخله نه کېږي. دویمه دا خبره ده چې اوس چې کوم دی نو په دغه اعلانونو کې یوه بله دغه خبره هم شوې ده چې اوس د پاکستان نه مطلب څوک راځي یا دلته څوک ځي نو یوازې ډایرکټ زنانه هم مطلب تللی شي، نو دغه خو لکه زموږ د پښتنو دپاره ډېره پیدامنه ځکه نه چې موږ داسې زنانه نه رالیولو چې ډایرکټ د پاکستان نه زنانه راولو، د هغې سره د کوم دی نو خپل سړی کوم دی اوسنی. بل د 15 کاله نه پس چې تا 15 کاله مخکې حج مطلب تا 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې حج کړی ته بیا هم تللی شي، خو هغه په یو شرط باندې د خپل کور څوک راولي نو د هغه سره ته اذا محرم چې کوم دی نو په دویم ځل باندې حج کولی شي. نو اوس ډېر زیات په ښایسته طریقه دغه ډېرې یوه ښه طریقه راوتې، ماشاءالله ډېره ښه کار وشو چې دغه د حج دغه داخلي ماشاءالله یو خو په اساني شوي هم دي، او بل چې کوم دی نو هغه تکلیفونه او هغه پیسې چې کومې دي مخکې به 8000 10,000 لګېدلي، نو په هغې کې به زموږ ویزه هم اکثر مونږ خرابه کړله، بیا په هغه ویزه باندې خلک تقریبا 20,000 هم ورکوي، خو بیا هغه ویزه نه ټیک کېږي، په لارې به یې ونیوي یا به درنه پینګرې ولګولې. نو تاسو مهرباني وکړئ چې دغه کوم د حج دغه کومې داخلي چې کولاو شوي دي نو ځان نه په وخت باندې داخلي وکړئ تقریبا د حج دپاره، او په دغه کې داسې هم شته چې په کښتونو باندې هم تاسو مطلب ځان داخله کولی شئ. تاسو به چې کوم دی نو 20% به اوس د جمع کوئ او د هغې به تقریبا 40% بیا په 29 جنورۍ پورې او بیا د هغې نه بله یوه میاشت پس بله یوه میاشت ورکړې نو 3 کښت تاسو په هغې به ځان نه جمع کولی شئ په فروری کې. نو ډېر زیات دغه یو ښکلی چانس دی ماشاءالله، نو تاسو مهرباني وکړئ ځان دغه د حج چې کومې دي دغه داخلي ښه په لیګل طریقه باندې وکړئ، نو هلته به هم تاسو څه تکلیف نه وي او په لارې به هم درته څه تکلیف نه وي، اوس د یرې ترخې به هم مسله نه وي، او ستاسو حج به ښه په ښایسته طریقه باندې مطلب فریضه به ستاسو ادا شي. نو نننۍ زموږ دغه عمره ویډیو وه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.